السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم و عزتمندو، منګه ډیر اورو د توحید باره کې چې توحید زمونږه عقیده ده. نو اول دا معلومول دا ضروری دي چې توحید معنا څه ده. مونږ خو وایو چې لکه لا اله الا الله دا چې د توحید دی، ولې دا توحید څه معنا ده؟ توحید معنا ده یوازې کول، یعنی الله تعالی یوازې کول، د بل چانه یوازې کول. اوس دا پس کې یوازې کول دا توحید اوس په درې قسمه ده. اول نمبر هغه د توحید د ربوبیت، توحید د ربوبیت یعنی الله تعالی یوازې کول داغه په کارونو کې، لکه هغه رب دې پالون کې دی، یعنی ربوبیت دا معنی چې هغه رب دی او پالون کې دی، داغه په ربوبیت کې هغه یوازې کول، داغه په کارونو کې هغه یوازې کول د مخلوق نه. لکه مثال په تور باندې مخلوق پیدا کول شو، رزق ورکول شو او مړ کول شو، ژوندي کول شو او دارنګي باران ورول شو. او دې کارونو کې الله تعالی چې دی هغه یوازې دی، یوازې کول چې دا کارونه مخلوق نشي کول، دي ته وایي توحید د ربوبیت. دویم نمبر دی توحید د الوهیت. الوهیت څه معنی؟ چې لکه توحید یعنی الوهیت د الہ نه دی، الہ معنی معبود، یعنی توحید د الوهیت هغه الله تعالی یوازې کول په د پکارونو د بندګانو، دا کارونه دي چې دي بندیانو چې کوم کارونه دي په دې کې هغه الله تعالی یوازې کول، چې هغه کارونه به صرف او صرف الله تعالی د پاره کوي. لکه مثال په تور باندې ذبح کول او دارنګي الله تعالی ته فریاد کول، الله تعالی نه مدد غوښتل، توکل کول او د الله تعالی نه سوال کول، حاجت غوښتل. نو دغه چې دی دا دی کې الله تعالی د مخلوق نه یوازې کول، دی ته وایي چې دا به صرف الله تعالی نه کوي، دي ته څه ویل کېږي؟ توحید د الوهیت. او دریم نمبر دی توحید د اسماء او د صفاتو. اسماء معنی نمونه او صفات معنی صفات، یعنی الله تعالی یوازې کول داغه په نمونو کې او داغه په صفاتو کې، چې دا سي نمونه او دا صفات چې هغه صرف هغه الله تعالی چې کوم صفات ځان د پاره ثابت کړی دي او داغه رسول صلی الله علیه وسلم دا هغه صفات الله له ثابت کړل، نو هغه به موږ هغه د پاره ثابتو. هغه په شان باندې نه چې لکه څه شان سره وي. مثال په تور باندې الله تعالی فرمای چې الرحمن علی العرش استوى، رحمان په عرش باندې برابر شوی دی. اوس دې پورې موږ به منو، ځکه الله تعالی ځان د پاره استوا ثابت کړل چې په عرش باندې برابر شي. اوس څنګه برابر شي دی؟ دا صرف د الله په علم کې دی، د مخلوق سره به نه برابرو چې لکه مخلوق په شانتي هغه برابر شي دی. یا د الله تعالی لاس شته خود مخلوق په شانتي هغه نه د مخلوق سره مشابهت نه لري، او دا به نو چې نشته لاس. دا غرانګي د الله تعالی چې د اوریدون کې دی، هغه لیدون کې دی، لیکن هغه د مخلوق شانتي مخلوق سره به نه مشابه کو. څنګه چې د الله تعالی داغه شان سره مناسبي هغه شانتي به موږ ثابتو. هغه د الله تعالی اسماوي نمونوي او کده الله تعالی صفات وي. نو دې ته وایي توحید د اسماء او د صفاتو. نو دا درې قسمه توحید چې دی دا زده کول، دا معلومول د عقیدې لپاره دا ډیر ضروری دي. وما علينا الا البلاغ وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.